ځوانانو ته ګوره صرف په دنیا کې اړم، بوډاګان په ذمېدارو کې اړم، په پردو بریدونو کې اړم، په لانجو کونجو کې اړم، په حسد او کینه کې اړم، د ځان فکر ورته نه وي. زما دا یېره کېږي زه وایم موږ هسې وو چې ورځ د قیامت شته، حساب کتاب هم شته، خو زموږ د عمل خو قیامت له نشته. خو دا قیامت موږ منلی نو موږ به داسې کار کولی؟ آیا ګاونډي به د ګاونډي سره داسې معامله کولی؟ یو ورور مسلمان به د ورور سره داسې کار کولی؟ خو دا آخرت نه مني، هسې خوله باندې وایي. خو دا آخرت منلی دا کارونه ما ورته نه کول. و آخرت زمونږ حکمرانانو منلی نو رشوت به یې اخیستلی، په رشوت به یې چاله عهدې ورکولې. خو چېرته زما او ستا مسلمان آخرت منلی نو سود یې کاو. خو زما او ستا زنانه و آخرت منلی بې پردګي کوله. خو زما او ستا ځوانانو آخرت منلی نو دوی په ګیره کې ډیزاینونه کول. خو ده د پیغمبر ملاقات منلی نو د ګیره خروله. ده دا لباس داسې جوړاو. خو آخرت ما ورته منلی نو ما ورته په پردي پټي باندې دعوه کوله، پردی برید ما ورته وه. خو آخرت ما ورته منلی نو ما ورته به په فیصلې کې روپۍ اخیستلې. خو آخرت نه منې، هسې په خوله باندې وې. آخرت دې نه دی منلی او آخرت نه منلی کېږي چې قرآن دې نه اورېدلی. دا د قرآن بنیادي مسله ده. الله چې کله سورت بقره شروع کوي نو د مؤمنانو 5 صفتونه وایي. یو صفت د مؤمن دا وبالآخرة هم یوقنون، د دوی په آخرت باندې یقین دی، ځکه خو دا مونځ کوي، ځکه دا زکات ورکوي، ځکه دا روژه نیسي، ځکه د پردي مال نه ځان ساتي. نو چې دا کارونه ته نه کې او چې د کم نه الله منع کړی هغه کې، نو معلومه دا شوله چې په خولې وې او ګوره عقیده دی نشته د آخرت. نو زمونږ عقیده بېګړاو شوې ده، د ایمانیاتو پته ماته نشته. ته نن سبا کېنوه، یو ځوان نوجوان کېنوه، دا څه به دنیا هم ډېری، دا څه به جایداد هم ډېري، د دنیا په خبرو کې به هوښیار هم یې. تی کېنوه او ته ترې تپوس وکړه چې په مانځه کې سجده سهوې په کومو خبرو لازمي. ته ترې تپوس وکړې چېرته دې په مانځه کې سجده سهوې کړې؟ وایي دا پته ماته نه وي. او که مونځ دې ولې ولیده نو رکوع د رکوع په څېرانه ده، سجدې د سجدې په څېرانه ده. سبحانک اللهم ته سبحانه وایي، الحمدلله ته الحمدلله وایي. او ټول منځونه په قلهو کوي، مکروه یې کوي، صرف قلهو ته نښتی. او د قرآن 114 سورتونه 14 تنه پاتې دي. دا قرآن به څوک یادوي؟ دا یې چا له رالیږلی؟ دا به په دې مانځه کې څوک تلاوت کوي؟ یله به نور هندوان راځي یا به له سیکان راځي. نه دنیا صرف ګټه، نه په حلال وي نه په حرام وي، نه د الله په خلاف نه د پیغمبر په خلاف. او یاره بس پلانی یاره ښه وخت پرې راغلی، څه چل دی؟ بس اولاد یې یاره ښې روپۍ وګټلې، درانه روپۍ وګټله، داسې کور یې جوړ کړی دی. مړه وې کو دا ټول باجوړ مې ستا کو، د یو ډوډۍ نه زیات شی خوړی.